قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینه منورې ته هجرت فرمایلو. ولهم یومان یلعبون فیهما، یو دوه ورځې داسې وې چې د مدینه منورې خلکو به په هغې کې خوشحالي مناوله، لوبې به یې کولې. هغه ورځ د نوروز او د مهرجان ورځې وې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تپوس وکړو، ما هذان الیومان، دا دوه ورځې د څه دي چې دا خلک پکې خوشحالي مناوي؟ حضرت انس او فرمایل، كنا نلعب فيهما في الجاهلیه، مونږ به په دې دوه ورځو کې د جاهلیت په دور کې خوشحالي مناوله او لوبې به هم کولې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل، ان الله قد ابدلکم بهما خیرا منهما، الله رب العزت د دغه دوه ورځو په بدل کې تاسو ته د دین بهترین ورځې درکړې، یوم الاضحى و یوم الفطر، چې یو د غټ اختر ورځ ده او یو د وړوکي اختر. نو دوه قسمه اخترونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت مسلمه ته د خپل رب د طرف نه ارشاد فرمایل. په دین اسلام کې د اختر نوم دک ورځو ته ورکړی شوی دی چې یو وړوکی اختر دی، یو غټ اختر دی. د دین علاوه نور اخترونه په دین اسلام کې نشته. دا ورځ داسې دی چې شریعت مونږ نه مطالبه کوي چې بده کې به د خوشحالی اظهار کوي، بده کې به د اتحاد مظاهره کوي، بده کې به یو بل ته د محبت او د پیار کلمات او دعاګانې کوي. دا د شریعت تقاضا ده، یعنی دا زمونږ مذهبي تهوار دی. د نورو مذاهبو چې کم تهوارونه دي کوی کې غور وکړئ نو هغه د الله په بغاوت باندې مبني دي. کو عیسایان خپل تهوار او اختر مناوي، نعوذ بالله من ذلک، د شرکیه الفاظ پکې ذکر کوي، وی چې عیسی علیہ السلام نعوذ بالله من ذلک په دې ورځ باندې پیدا شوی و د الله نه، د توحید خلاف خبره کوي. یهود چې کوم اختر مناوي هغه د الله په بغاوت باندې مبني وي. په مقدس مکه چې څومره مذاهب دي کو غور وکړي نو د هغې تهوارونه ټول داسې دي چې د اسلام خامخا د یو حکم مخالفت پکې وي. مسلمانانو ته حکم وشو چې تاسو به خپل مذهبي تهوار داسې مناوئ چې د هغې نه د توحید جلک ظاهر شي، د اسلام حقانیت ظاهر شي، د الله یووالی، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتباع ظاهر شي. نو دک وجه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یهودو په دغه نوروز او مهرجان چې به کوم هغوی خوشحالي او اختر مناولو هغې ورته بدل کړل او دک خصوصي ورځې د وړوکي اختر او د غټ اختر دکې ته د اختر نوم ورکړو.